دغه منیجر صاحب ته لږ راځي خواشه ده دا راپرېږده بس ته ګرځه راکړه تفصیل جی بالکل دا مخال زه د بچان پوهنتون مخې ته موجود یم بالکل سټوډنټان روان دي حالات بالکل سازګار دي دلته کې د پولیس په لوی مقدار سره نفري چې کومه ده سهار 5 بجو نه دلته کې تعینات شوې ده د بچان پوهنتون چې کومه خپله سیکورټي ده نو هغه خامخا چوکس ولاړه ده کومه پیښه چې پرون مخې ته راغلې وه هغه د یونیورسټۍ د ترجمان مطابق چې کوم سټوډنټان وو په یو ډپارټمنټ کې د فیمیل سټوډنټانو سره او دغه شانتې د میل سټوډنټانو سره پولینګ کوو او دغه پولینګ په کوم شکایت چې کوم دی هغه یو ډي سي ته لاړل کومه دلته کې چې بل ډپارټمنټ دی چې هغه فیصله کوونکی دی د هغې نه پس چې کوم دی هغه به بیا وي سي ته ځي چې یاره په دې کسانو باندې به څومره جرمانه لګي جرمانه لګېدلې نه وه خو دغه سټوډنټانو ته خطره وه چې په موږ باندې به جرمانه لګي د هغې په تناظر کې چې کوم دی نو سټوډنټانو احتجاج وکړو د دوی د وینا مطابق او دلته کې څه شپږ اووه ګنټې چې کوم دی نو په دې ګیټ مخې ته احتجاج روان و دوی و چې دننه ټیچران چې کوم دی هغه یرغمال شوي وو ورسره چې کوم دی نو سټوډنټان یرغمال شي وو د دغه ځای نه معاملات چې کوم دی را جوړ شي وو په دغه کې پولیس چې کوم دی تر 15 پورې کسان چې کوم دی نن مجستریټ ته پیش کړي دي یعنې چالان شوي دي او تر 50 پورې ویل کېږي چې پایار به کېږي خبرې ترې به کوو دلته کې سیکورټي انچارج سره د دغه سټوډنټانو دا تورخم و چې په موږ باندې لاټي چارج هم شوی دی او بالکل شوی دی په موږ باندې تشدد هم شوی دی دا مغوی یو تور لګی په دې غله باندې به وو چې دې وخت کې صورتحال څه دی اشفاق خان څه صورتحال دی وخت السلام علیکم علي خان شیرپور ډیره مننه چې تاسو راغلئ او موږ هم ټایم راکړ علي خان ورو الحمدلله تاسو دا وکتل موجود یې سکیورټي خو ټیک ټاک الرټ ته سټوډنټان په خپل کلاسونو راځي او روزمره چې کوم معمول روان دی د باچاخا یونیورسټي هغه الحمدلله جاري وساري دی او داسې هیڅ قسمه دغه د خطرې یا دغه خبره اترې نشته هیڅ قسمه دې وخت کې د خطرې خبره نشته دی دې وخت کې بالکل سټوډنټان روان دي ځي راځي خو چې کومه معامله رامخې ته شوې ده نو ډېر سنګین شکل اختیار کړی و یو په دغه کې پولیس چې کوم دی یو ډېر مهم رول ولوبه تر دې پورې چې آی جي پي خو هم په دې نوټس اخیستی و ډي آی جي خو هم ډي پي او 400 ته ویلو چې دغه ځای ته ځان ورسوه بل والدینو سره یره چې کومه ده هغه راپیدا شوې وه کومه چې په دې باندې یو ترهګرۍ برید شوی و نو بیا وي خو دغه شانتې حالات دي ځکه چې وي مار خوړلې د پړي نه خو هم یریږي نو بچان پوهنتون کې پرون بیا یو لویه شخړه رامخې ته شوې ده خو دې وخت کې حالات سازګار دي دغه حالات انتظامیه په کومه طریقه باندې حل کوي سټوډنټانو سره دوی مذاکرات څنګه کیږي خو دغه سټوډنټانو کې څه کسان چې کوم دي دغه احتجاج کوي د هغې خلکو ملګرتیا کوي کوم خلکو چې د سټوډنټانو سره پولینګ کوو د فیمیل سره د میل سره او د هغې په تناظر کې به وي سي جرمانه لګوله لا لګولې نه ده فیصله به یې کوله د هغې نه مخکې دغه احتجاج شو دغه احتجاج په تناظر کې چې کوم دي دا دومره لویه شخړه رامخې ته شوې ده